چې د خدای نصیحت نه مني د چا نه مني هغه بې بخته ګناهونه کړي ګناه نه مني. وقته زه دلګیر طاهر تنها یم وارخطا یمه مل مې شه د خدای دپاره ما له ګوتې ونیسه. هغه جرأت دی حوصلې ته خو لوی داد په کار دی چې مو وختونه د ژړا په خندا وګرځول. ته له دوا کړې د لوی پیر او شکرانې هم غواړې موږ په تا پسې لمونځونه قضا وګرځول. یو زه د ستا د مستې مینې هغه تندغر وم ما خوړ جذب کولو ما چینه جذب کوله. مننه. ګرانو خوږو اورېدونکو او کتونکو دا وخت موږ یو څو ملګري د مشاعرې په حوالې یو ځای سوي یو. غواړو چې د دنیا کونج کونج ته د دې شاعرانو احساسات او جذبات ورسي. دې ټولګي ابتدا د الله رب العزت په پاک کلام نه کوو، خواست کوم جمیل لالا ته چې هغه د الله رب العزت د کلام سره د دې پروګرام شروع وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. د دې نه مخکې چې زه مشاعرې ته دوام ورکړم، مشاعره مخ په وړاندې بونځم، دا وضاحت کول غواړم چې د دې بنډار د دې ناستې صدارت د مروت د سیمې مشهور شاعر ادیب نقاد ښاغلي انور خان انور ته سپارلی سوی ده، ځکه چې د موږ د علاقې ده، د موږ د وطن ده، د موږ د خاورې ده. نو په دې بنیاد باندې هم او که په دې بنیاد نه وي هم بیا یې حق لري. ما سره د یوې زمانې ملګری زما مکمل ملاتړ حاجی حاجت میر صاحب هم ناسته چې د متاثر تخلص کوي، هغه هم په دې موقع موجود ده. د مشر مېلمه په حیثیت زه دته خواست کوم چې د موږ سره خپله ملګرتیا قایمه ولري. د مشاعرې شروع د سید رهبر د دې شعر نه چې دومره باور مې په ځان شته دی چې تا وړلی شمه، دومره باور مې په ځان شته دی چې تا وړلی شمه، راځه راځه د لالي غمه که ځواني تېره ده. دومره باور مې په ځان شته دی چې تا وړلی شمه، راځه راځه د لالي غمه که ځواني تېره ده. مشاعرې باقاعده آغاز چې د مروت د سیمې په خصوصي توګه د نورنگ ورسره ګیر چاپېره علاقې چې یو نامتو شاعر ښاغلی مشال خان هم ورسره موجود ده، هغه ته خواست کوو چې هغه د خپلو زرینو خیالاتو څرګندونه وکړي. ښاغلی مشال خان مشال سردجي اول وای چې د اسمان ته ختل هیڅ مشکل نه دی، د اسمان ته ختل هیڅ مشکل نه دی، خو لمبا د اسویلي زیاتېدل غواړي. او غزل د جي څوک چې د خدای نصیحت نه مني د چا نه مني، څوک چې د خدای نصیحت نه مني د چا نه مني هغه بې بخته ګناهونه کړي ګناه نه مني. او شراب پجار خطا پجار او سود پجاره کوي، شراب پجار خطا پجار او سود پجاره کوي، په سپین میدان کوي سودا ګوره حیا نه مني.
او ظالم که هر څو زورور شي اخر مري په ظلم. ظالم که هر څو زورور شي اخر مري په ظلم. فرعون ظالم نه سبق واخله چې موسی نه مني. ظالم که هر څو زورور شي اخر مري په ظلم. فرعون ظالم نه سبق واخله چې موسی نه مني. او نصیحه دا راته تبلیغ کړې که ترغیب راکوي. نصیحه دا راته تبلیغ کړې که ترغیب راکوي. عاشقان هر یوه مني له عشق خطا نه مني. او جانان ستا هر خبر منم سر په سترګو. جانان ستا هر خبر منم سر په سترګو. خدا پاگل زړګی مې تا بغیر یوه نه مني. او زما ساده زړګیه چا نه به دې پوه راخلم. زما ساده زړګیه چا نه به دې پوه راخلم. جانان هم هر څه نور مني سترګو کې غلا نه مني. او مشال خدای مو دې ساتي له داسې خلکو هر ځای. مشال خدای مو دې ساتي له داسې خلکو هر ځای چې خدای مني قرآن مني او مصطفی نه مني. حفیظ الله ته خواست کوم چې هغه کلی کلام ورته کړي. فرید خان صاحب غزل نه مخکې یو شعر ده. راکوس خو د غرور د بامه شه سترګې مې زیر کړه. راکوس خو د غرور د بامه شه سترګې مې زیر کړه. له دومره بلندۍ ګیله مانه نه محسوسېږي. او غزل دی چې دا زړه مې تنګ کړم په جړا راغلم. دا زړه مې تنګ کړم په جړا راغلم. غرور مې مات شو د انا راغلم. او دا ژوند مې هره لاره بنده شوله. دا ژوند مې هره لاره بنده شوله. نور مې څه کړي وې تر تا راغلم. تیاره که هر څومره غره وه په ځان زه مې د صدق په رڼا راغلم. او لار کې ایثار کړم د ژوندون تقاضو. لار کې ایثار کړم د ژوندون تقاضو. چا ته راغلی وم په چا راغلم. او حفیظه مینه یې شریک نه مني. حفیظه مینه یې شریک نه مني. څه تماشه ده په دنیا راغلم. طاهرخان طاهر زموږ د خاورې یوه ملغلره ده. یو موتی ده، یو لال ده، یو ګوهر ده. خوند خبره دا ده چې د اردو او د پښتو دواړه شاعري کوي. خو نن سبا لږ کې موږ پښتو ته ور مجبور کړی ده. او طاهرخان طاهر ډېره مننه فرید صاحب. موږ د عمر دراز مروت ادبي ټولنې له طرفه اول د موږ درانه میلمانه ډېر په مینې مور بللي دي. حاجت متاثر صاحب او انور مروت بیگو خیل صاحب دو ډېره مننه کوو چې موږ په ویلو راغل دا تکلیف یې وکړو. د انجم مطلب ده ظھیر صاحب. ید دوه رنګۍ و پاره ما له ګوتې ونیسه. ید دوه رنګۍ و پاره ما له ګوتې ونیسه. زه در سره ځم تر ښاره ما له ګوتې ونیسه. ما باندې د ذات د ورکې خوف مسلط شوی دی. ما باندې د ذات د ورکې خوف مسلط شوی دی. زړه را دروم امرم له ډاره ما له ګوتې ونیسه. ډېره مننه. او تا وهلي تا سره ځي، تا وهلي تا سره ځي زار دې له تاثیر شمه. تا وهلي تا سره ځي زار دې له تاثیر شمه. یا د محبت آزاره ما له ګوتې ونیسه. ډېره مننه.
تا وهلی تا سره زیزار دل تاثیر شما ید محبت آزارا مال گوتی ونیسا. انور صاحب شعر دا خدای گو ختموی میں لاشعور نہ تر شعور مزل. خدای گو ختموی میں لاشعور نہ تر شعور مزل چر تارانہ زی خمارا مال گوتی ونیسا. ید زندگی امیدا زور میں اوبه شوی دی. ید زندگی امیدا زور میں اوبه شوی دی لگ د ژوندانه په لاره ما له ګوتې ونیسه. او مقطع د حاجت میر صاحب وخت زه دلګیر طاهر تنها یم وارخطا یم. وخت زه دلګیر طاهر تنها یم وارخطا یم مل مې شه د خدای د پاره ما له ګوتې ونیسه. او زه در سره ځم تر ښاره ما له ګوتې ونیسه. مننه. چېرته د مروتو په خاوره کې مشاعرې یا د پښتو ادب په حوالې خبره کېږي نو زړونو او ذهنونو ته خامخا د عمر دراز مروت نام رادرومي. دا وخت دا پروګرام د عمر دراز مروت روحاني وارث زاهد خان جوړ کړی ده. موږ یې ډېره مننه کوو چې د عمر دراز مروت دا تصویرونه لګېدلي دي، خرچې کېږي، تکلیفونه کېږي، خو د هر څه په ځان اړولي دي. دا وخت دا پروګرام د عمر دراز مروت د ټولنې په سلسلې چې کولی شي جی د دې مشاعرې صدارت د پښتو مشهور شاعر انور خان بیگو خیر کوي او ورسره حاجت میر متاثر هم ناسته. د زاهد خان وکړه، زاهد خان دلته موجود ده. که زه دا ووایم چې د ادب په ولې د ده خدمات ډېر زیات دي نو دا خبره به هم بې جایه نه وي. او دا ولې مایک ورکوم سیخ په سیخه زاهد خان ته د انور مروت صاحب او د حاجت میر متاثر صاحب ته ډېره مننه کوم چې دو موږ دا خړ پړ پروګرام ته دوره فضله ورکړله او په دا ایثار ټیم چې موږ ته ټیم راکړ. نور ملګرو هم مننه کوم. دوه شعرونه د عمر دراز مروت صاحب. دغه جرأت دی حوصلې ته خو لوی داد په کار دی. دغه جرأت دی حوصلې ته خو لوی داد په کار دی چې مو وختونه د ژړا په خندا وګرځول. ته له دا وکړې د لوی پیر او شکرانې هم غواړې موږ په تا پسې لمنځونه قضا وګرځول. شعر ده د مجاز حسن دی سنگار دی دلته رنګ خرڅېږي. د مجاز حسن دی سنگار دی دلته رنګ خرڅېږي. وګوره ټول نقش و نگار دی دلته رنګ خرڅېږي. ډېره مننه. شعر ده چې دا کلی نه دی دلته خلک کړي سودا سترګو کې. دا کلی نه دی دلته خلک کړي سودا سترګو کې. کمک له زړه دا خو بازار دی دلته رنګ خرڅېږي. ډېره مننه، ډېره مننه. ما درته ویل زړه مخته نشي د مینې په خوند. ما درته ویل زړه مخته نشي د مینې په خوند. سفر د دې لارې دشوار دی دلته رنګ خرڅېږي. دا په کرسۍ ناست چې له کبره مې سلام نه اخلي. دا په کرسۍ ناست چې له کبره مې سلام نه اخلي. اورم سوالګری د ده پلار دی دلته رنګ خرڅېږي. ډېره مننه، ډېره مننه. خطا دې نه کړي، خطا دې نه کړي ټول فریب دې د نظر دوکه ده. خطا دې نه کړي ټول فریب دې د نظر دوکه ده. دلته کې هر یو څیز تابدار دی دلته رنګ خرڅېږي. مقطع ده په ما غالب یې چې تر اوسه د اثر د مینې. په ما غالب یې چې تر اوسه د اثر د مینې. زید ته دغه افتخار دی دلته رنګ خرڅېږي. ډېره مننه. بخښنه غواړم
هغه داسې چې زاهد خان تخلص غالب دا او ما زاهد خان یاد کړ خو بهرحال نقصان کیسه نه ده هغه زاهد ده دی زاهد ده ګران خوږو اورېدونکو او کتونکو دا وخت د عمر دراز ادبي ټولنې د صدر په هغه چې په موقع باندې د هغه په مکمل ملاتړ باندې کوم چې زاهد خان غالب د عمر دراز روحاني وارث ته د هغه د محنت خواري په سبب باندې دا پروګرام خپروسي ځان ژوندی ځمکه خښ کړه لکه تخم ځان ژوندی په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه ځان ژوندی په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه جمیل لالا په خاورو خو ناست نه په دې خاورو نه پاسې څه به وکړي څه خو به وکړي څه خو به وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د ملګرو په اجازه سره مطلب دا چې د ستم ډکه دنیا ہے د ستم ډکه دنیا ہے څه خود سره دلربا ہے او بلا ناز نخرې د زده دي بلا ناز نخرې د زده دي له هر چا ځکه جدا ہے او چې په تپو دی په دواړو چې په تپو دی په دواړو ته د هغو رهنما ہے او څه پروا لرم د نورو څه پروا لرم د نورو رسره چې ته اشنا یې او زه دې مړ شوم له غمه زه دې مړ شوم له غمه ته بې غمه بې پروا یې او یارانه ورسره وکړه د لالا د زړه سودا یې والسلام ډېره زر دې پارچا کړه چې یارانه ورسره وکړه د لالا دې 2000 خو چرګانې خرڅېږي بهرحال ګپه لګو خفه کېږو بهانو خیر که ته زخم وي نو د زخم دپاره ټکور هی د زخم دپاره ټکور هی جي ما سره دلته انور شاه ناسته د هغه تخلص ته ټکور اوس دې پته نه لګي چې دا خپل زړه ټکورئ که موږ زړونه ټکورئ که لیدونکي او کتونکو زړونه ټکورئ ټکور صاحب څه د خلکو زړونه ټکور کا ډېره زیاته مننه څه شعرونه یې طاهر صاحب چې که پېښور که کراچۍ کې اوسم که پېښور که کراچۍ کې اوسم خو تصور د لیونۍ کې اوسم مننه که پېښور که کراچۍ کې اوسم خو تصور د لیونۍ کې اوسم زه تش بس دغه پښتون پاتې یمه زه تش بس دغه پښتون پاتې یمه چې په نفرت او دشمنۍ کې اوسم مننه او زما د ژوند حصې دي ځکه زما د ژوند حصې دي ځکه چرته پیزوان چرته نتکۍ کې اوسم مننه زما د ژوند حصې دي ځکه چرته پیزوان چرته نتکۍ کې اوسم ټکوره بیا هم غزل نشم لیکای ځکه هر څو په رنګینۍ کې اوسم مننه غزل څه شعرونه دي غزل مطلب ده ظھیر صاحب کتا به هر ماښام کړې واده جذب کوله کتا به هر ماښام کړې واده جذب کوله سحر غوندې به ما هم هره شپه جذب کوله او د مینې د آغاز تصویر به څنګه له ما هیر شي د مینې د آغاز تصویر به څنګه له ما هیر شي چې ما به هر قانون هره قاعده جذب کوله مننه دستا ښایست اشناکه زمانه جذب کوله دستا ښایست اشناکه زمانه جذب کوله خو سترګو به مې دغه تماشه جذب کوله دستا ښایست اشناکه زمانه جذب کوله خو سترګو به مې دغه تماشه جذب کوله او طاهر صاحب شعر دته دی ډالۍ چې زه دومره د فضا غوندې خور وورم ملګرو زه دومره د فضا غوندې خور وورم ملګرو چې ما به د خپل زړه هره ناره جذب کوله مننه
زه دومره د فضا غوندې خور ور وم ملګرو چې ما به د خپل زړه هره ناره جذب کوله او یو زه د ستا د مستې مینې هغه تندغر وم زه د ستا د مستې مینې هغه تندغر وم ما خوړ جذب کولو ما چینه جذب کوله مننه یو زه د ستا د مستې مینې هغه تندغر وم ما خوړ جذب کولو ما چینه جذب کوله ظھیر صاحب مقطع ده چې ټکور به چې راتللو مات زړګی ماښام له ښاره ټکور به چې راتللو مات زړګی ماښام له ښاره تل به یې څه غټه حادثه جذب کوله مننه جی دا و ټکور چې خپل زړه ټکور کوو تاسو زړونه ټکور کوو د سکرین باندې چې کوم ملګري دا وخت موږ پروګرام ګوري د هغو زړونه بیا ټکوري جی پروګرام مخ په وړاندې بیایو دا وخت ما سره یو بل زبردست شاعر ښکلی شاعر کامران تالش هغه موجود ده نو ارو چې هغه د خپلو خیالاتو کوم قسم څرګندونه کوي او په کوم انداز. بسم الله الرحمن الرحیم. یو دوه شعرونه وی چې دغه یو سوال درته کوم ربه ما په جنت کې هم پښتون وساته. مننه دغه یو سوال درته کوم ربه ما په جنت کې هم پښتون وساته او خیر دې کسر په محبت کم قربان خو له نفرت مې په ژوندون وساته. خیر که مې سر په محبت کم قربان خو له نفرت مې په ژوندون وساته. او دوه شعرونه نور چې دا یوسف مخي او داود غږي که دنیا کې نه وی بیا به د ښه ژوند تېرولو توان په چا کې نه وی. دا یوسف مخي او داود غږي که دنیا کې نه وی بیا به د ښه ژوند تېرولو توان په چا کې نه وی. او د هر چا غم زه خپل غم ګڼم په دې نړۍ کې سارو کې شمار به هم که دا احساس په ما کې نه وی. مننه د هر چا غم زه خپل غم ګڼم په دې نړۍ کې سارو کې شمار به هم که دا احساس په ما کې نه وی. او یوسف حسین و خو شهرت په بام ته نه وتلی. یوسف حسین و خو شهرت په بام ته نه وتلی تر څو د مینې نه ډک زړه که زلیخا کې نه وی. مننه اوس یو غزل وایي چې د لیونو شک مې په ځان راځي ظھیر صاحب ما په هر ښکلي ستا ګمان راځي. د لیونو شک مې په ځان راځي ما په هر ښکلي ستا ګمان راځي. او تا لکه چل د دې ټوپک درځي خو مالم ټپه او یا قربان راځي. مننه او تا لکه چل د دې ټوپک درځي خو مالم ټپه او یا قربان راځي. او ناس له پرون نه یم په لویه لار کې چا ویل چې نن به پرې جانان راځي. مننه انور صاحب وایي چې ناس له پرون نه یم په لویه لار کې چا ویل چې نن به پرې جانان راځي. او د مغرب تهذیب پرستو وایي کله به ژوند کې مو قرآن راځي. مننه د مغرب تهذیب پرستو وایي کله به ژوند کې مو قرآن راځي. او د چا یادونه راله زړه راسکونډي کله چې دلته کې باران راځي. مننه د چا یادونه راله زړه راسکونډي کله چې دلته کې باران راځي. او چې وخت باچا عمر نه هم شوی دی بیا احتساب کې خو قاضیان راځي. مننه چې وخت باچا عمر نه هم شوی دی نو بیا احتساب کې خو قاضیان راځي. او دا نتیجه زمونږ د خپل اعمالو چې بادشاهان مو ظالمان راځي. مننه دا نتیجه زمونږ د خپل اعمالو چې بادشاهان مو ظالمان راځي. او هغه لوی رب مو که راځي که دلته بیا به رحمت پاس له اسمان راځي. هغه لوی رب مو که راځي که دلته بیا به رحمت پاس له اسمان راځي. او بوټي چې وکرئ نو ګوره ورته اول ظھیر رستو ګلان راځي. بوټي چې وکرئ نو ګوره ورته اول ظھیر رستو ګلان راځي. او د پښتنو قاتله ستا په ژوندون ستا په وجود پسې کارغان راځي. مننه د پښتنو قاتله ستا په ژوندون ستا په وجود پسې کارغان راځي. او اکثر په مونږ راځي پیریان تالشه او په دې ښکلو ښا پیریان راځي. مننه اکثر په مونږ راځي پیریان تالشه او په دې ښکلو ښا پیریان راځي. مننه کامران تالش صاحب چې د نورنګ اوسېدونکو د ژوند زیاته حصه په پېښور ورسره ګیره چاپې علاقو چې ده کله نه کله داسې نورنګ ته هم راشي. او چې کله نورنګ ته راشي نو موږ یې هر ایثار کړو.
او دا وخت یو داسې شاعر چې هغه په تنقید هم پوهېده، هغه په افسانې هم پوهېده، په غزل او په ناول هم پوهېده. که زه دا ووایم چې د ادب په حوالې هر فني مولا ده، نو دا خبره به بېجایه نه وي. کلام یې انتهایي دلچسپ وي، په ډېر ښکلي انداز باندې وایي او د ډېر ښکلي انداز غزل هم لیکي. خواست کوم دا وخت شاه حسین ظھیر ته چې هغه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي. څو شعرونه دي ای کدا حال وي د پیسې به پاتې نشي، کدا حال وي د پیسې به پاتې نشي، دا انسان چې د پیسې نه راتاویږي. کدا حال وي د پیسې به پاتې نشي، دا انسان چې د پیسې نه راتاویږي. او مسمار کړي کعبې دي چې د زړونو، هغه خلق هم د کعبې نه راتاویږي. کدا حال وي د پیسې به پاتې نشي، دا انسان چې د پیسې نه راتاویږي. او مسمار کړي کعبې دي چې د زړونو، هغه خلق هم د کعبې نه راتاویږي. د لنډ بار یو غزل د سپیرو لاندې روان دی، د سپیرو لاندې روان دی، ژوند د پښو لاندې روان دی. د سپیرو لاندې روان دی، ژوند د پښو لاندې روان دی. د ژمدون حقیقت دا دی، د ژمدون حقیقت دا دی، د پردو لاندې روان دی. او په ژوندیو ژوند ولاړ دی، په ژوندیو ژوند ولاړ دی او د مړو لاندې روان دی. په ژوندیو ژوند ولاړ دی او د مړو لاندې روان دی. او د ښکلا انمر دې ډوبېږي، د ښکلا انمر دې ډوبېږي، په ورو ورو لاندې روان دی. او په نظر مې نظر وکړه، په نظر مې نظر وکړه، د بڼو لاندې روان دی. په نظر مې نظر وکړه، د بڼو لاندې روان دی. او تاو د عشق دې زړه ته درومي، تاو د عشق دې زړه ته درومي، د لیمو لاندې روان دی. او د ظھیر زړه ته د پام دی، مقطع ده، د ظھیر زړه ته د پام دی، د چړو لاندې روان دی. ډېره ډېره مننه، قربان قربان. دا شاه حسین ظھیر په بنډار چې تقریبا چې څومره شاعران دي هغو خپل خپل کلام وارو. هو زه دا وخت حاجت میر متاثر ته خواست کوم چې هغه موږ متاثره کړي، داسې غزل ورته ووایي چې متاثره مو کړي. او دا وضاحت کول هم غواړم چې زه خپل غزل نه وایم، ځکه خپل نظم نه وایم چې دوه مېلمانه دي، دوی ته ټیم میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د عمر دراز مروت د ټولنې ټولو ملګرو شکریہ، خاص کر د جاوید صاحب، د زاهد صاحب په درنې بلنې هم شکریہ ادا کوو. د انجمن پروډکشن چې کوم کردار ادا کوي د ادب په خدمت چې یقیناً چې زه دا هلې ځلې ګورم نه د یو ادب دپاره د یو سفیر حیثیت کار کوي چې د خپل علاقې نوجوانان، زلمیان، شاعران دنیا سره مخاطب کوي. په دې کار باندې زه دوی ته په دلو دلو داد ورکوم. غزل به داسې روماني شیان ورته ووایم، لږ کې هغه چې په خوله نه شوه مینتونه مې که ډېر څه په خوله وروړل، په خوله نه شوه مینتونه مې که ډېر څه په خوله وروړل، په ژړا مې سترغلي خپل که په اوښکو لامده وروړل. او لا غسې ضد نیولې ده هغه څه کې په خوله دی، لا غسې ضد نیولې ده هغه څه کې په خوله دی، معاف یې نه کړم که لفظونه د معذرت مې په زړه وروړل. په رښتیا مې خوله ترې نه غوښته تش ست مې ورته وکړو، په رښتیا مې خوله ترې نه غوښته تش ست مې ورته وکړو، سر یې ټیټ کړو له حیا یې اننګو ته باڼه وروړل. په رښتیا مې خوله ترې نه غوښته تش ست مې ورته وکړو، سر یې ټیټ کړو له حیا یې اننګو ته باڼه وروړل. او ای قسمته چې خبر وي بیا دې زه ولې رسوا کړم، ای قسمته چې خبر وي بیا دې زه ولې رسوا کړم،
چې ملیک په تندي نه وه نن یې بل ته هر څه وروړل او د کمۍ پیغور مې لا هم په سر بار دی په جسي مې مروت وال ټکای دا د کمی پیغور مې لا هم په سر بار دی په جسي مې مړه خور نشته که ډېر مې د خپل خېټې خواړه وروړل متاثر ستا له ښایست که متاثر یم ګرم خو نه یم متاثر ستا له ښایست که متاثر یم ګرم خو نه یم د ګلاب رنګ ځکه سور شو تا لاسونه چې سره واروړل بل غزل ته وایم دا بل غزل نه چې جوړ پکې خاپونه کړي ګلونو باندې کبر کړي جوړ پکې خاپونه کړي ګلونو باندې کبر کړي شیر دوي په زړونو ښکلي زړونو باندې کبر کړي خپل منځ کې باڼه سره په جنګ وي خو پرېکون نه کړي خپل منځ کې باڼه سره په جنګ وي خو پرېکون نه کړي ځکه خو جانان زما سوالونو باندې کبر کړي ست یې راته وکړو د بوسې خو خوله مې ور نه وړه ست یې راته وکړو د بوسې خو خوله مې ور نه وړه ویلې څوک په داسې نعمتونو باندې کبر کړي ست یې راته وکړو د بوسې خو خوله مې ور نه وړه ویلې څوک په داسې نعمتونو باندې کبر کړي او تا د چم ریګونه به په اوښکو پوژوهم مدام تا د چم ریګونه به په اوښکو پوژوهم مدام څوک به د تا خاورې په ګردونو باندې کبر کړي او د بل شعر دا چې طاهر صاحب چې نن زما له ضد یې زما ټول تصویران وسېزل نن زما له ضد یې زما ټول تصویران وسېزل دا هندو پرسته په لاشونو باندې کبر کړي هغې وې راځه شونډې مې ښکل کړه ما وې نه توبه هغې وې راځه شونډې مې ښکل کړه ما وې نه توبه دې وې درې څوک داسې ستونو باندې کبر کړي ناست وي متاثر په کټ کې څه لیونی شوی دی ناست وي متاثر په کټ کې څه لیونی شوی دی ویښې تېروي شپې په خوبونو باندې کبر کړي ویښې تېروي شپې په خوبونو باندې کبر کړي مننه ډېره مننه شکریه دا و حاجت میر متاثر چې کښلی کلام منور ده ته د یو نوي ژوند په باب راته خبرې کوې ته د یو نوي ژوند په باب راته خبرې کوې بیرته د نه د بیلېدو را باندې زری کوې خوږې خولې باندې کیسې لکه شکرې کوې داسې به وشي دا به وکړم دا غورې کوې او زما په خیال خو په دې ورځې کې باران نشته دی یوه وړه غوندې خو پڼه ده طوفان نشته دی د پروګرام په آخر کې لکه څرنګه چې ما ویلي چې زه د وخت قدردان یم اختصار نه کار اخلم که بیا هم سوچ به وکړې نو ما به تاسو نه ډېر ویلي بهرحال خو ما د رحمان بابا ویلي دا وخت زه انور خان بیگو خیال درخواست کوم چې هغه د خپلو زرینو خیالاتو څرګندونه وکړي نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د هر څه نه مخکې د انجمن پروډکشن ډیره مننه کوم او د عمر دراز مروت پښتو ادبي ټولنې ډیره مننه کوم شکریه ادا کوم چې د عمر دراز په یاد چې دا ښکلی پروګرام جوړ کړی ده او موږ ته یې بلنه راکړله موږ ته کوم عزت راکړ ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د دوی شکریه ادا کوم د جناب زاھد او د طاهر صاحب د شاه حسین ظھیر صاحب د انور شاه ټکور صاحب او د ټولو ډیره مننه فرید خان خو د موږ ډیر وختنه یار دی تقریبا ور سن 1977 چې ما مشاعرہ کړې وه د والد صاحب سره راغلی و د والد صاحب سره ما ډیر تعلق و هغه ډیر درون انسان و د ادب ډیر لوی قدور شخصیت و بهرحال دا پروګرام نه پروګرام چې کوم د عمر دراز صاحب په یاد چې دوی جوړ کړی ده د زاھد صاحب موږ ډیره مننه کوو چې د عمر دراز دغه میشن دوی جاري ساتي او شکسپیر فرمایي وایي چې د همیشه ژوندي قومونه خپل اتلان ژوندي ساتي نو موږ ته په کار ده چې د خپل د ادب کوم لوړ شخصیتونه دي
هغه موږ هېر نه کړو. د دو یاد موږ د هرې موقع د موقع محل مطابق د دو یاد موږ منعو کوو او موږ په خپل کوشش کوو. ما خپله د 4 ورځې مخکې په ده باندې اخبار ته تبصره لیکلې وه. ما ایډي چې شته کېدای شي تاسو به کتلې وي که نه. نو د تا ملګرو ډېره ډېره شکریا ادا کوو. ډېره ډېره مننه. یو غزل نه مخکې مختلف شعرونه به سره شریک کړم. خفه په دا نه یم چې تراړه یې په هجر کړمه. خفه په دا نه یم چې تراړه یې په هجر کړمه. افسوس په دا راځي چې هغه مې جانان نشولو. خفه په دا نه یم چې تراړه یې په هجر کړمه. افسوس په دا راځي چې هغه مې جانان نشولو. او د زړه کعبې کې مې ځای ورکړو بیګو خیل انوره. خو هغه داسې پوخ هندو مسلمان نشولو. ډېره مننه. بله دوه شعرونه دي. تل مې رضا د خپل ضمیر او د زړګي کړې ده. فرید خان صاحب. تل مې رضا د خپل ضمیر او د زړګي کړې ده. ځکه مې ټول عمر سپېڅلې شاعري کړې ده. تل مې رضا د خپل ضمیر او د زړګي کړې ده. ځکه مې ټول عمر سپېڅلې شاعري کړې ده. او انوره هغه مې په نام د لیوني یادوي. انوره هغه مې په نام د لیوني یادوي. د چا په سر مې چې د ټول کلي بدي کړې ده. انوره هغه مې په نام د لیوني یادوي. د چا په سر مې چې د ټول کلي بدي کړې ده. ما درته وې ځان به کچه کړې خو تا نه منله. ما درته وې ځان به کچه کړې خو تا نه منله. اوس به تمام کلی په تا باندې خبرې کوي. ما درته وې ځان به کچه کړې خو تا نه منله. اوس به تمام کلی په تا باندې خبرې کوي. او زه په زړه زخم د خامار لرم انور مروته. طبیب له وګوره علاج د بمبرې کوي. زه په زړه زخم د خامار لرم انور مروته. او طبیب له وګوره علاج د بمبرې کوي. دا یو مختصر غزل ده. پرون مې ولیکه او حاجي صاحب بیا د ماته ویل وی سبا به دا غزل پیش کړه. دا د حاجت متاثر صاحب په فرمایش. خپل کلتور او خپل تهذیب راته پیغور دی. خپل کلتور او خپل تهذیب راته پیغور دی. زما ځکه په دې سپینو جامو تور دی. خپل کلتور او خپل تهذیب راته پیغور دی. زما ځکه په دې سپینو جامو تور دی. او زه پښتون یم د پښتو سندرې وایم. زه پښتون یم د پښتو سندرې وایم. هره پیغله زما خور او زلمی ورور دی. زه پښتون یم د پښتو سندرې وایم. هره پیغله زما خور او زلمی ورور دی. او زما عمر دې په تمه تمه تیر کړو. زما عمر دې په تمه تمه تیر کړو. ستا د حسن باغ لا هغسې سمسور دی. زما عمر دې په تمه تمه تیر کړو. تا د حسن باغ لا هغسې سمسور دی. او څه د مینې سوداګر نه یم جانانه. څه د مینې سوداګر نه یم جانانه. ستا د پاره مې ساتلی د زړه کور دی. څه د مینې سوداګر نه یم جانانه. تا د پاره مې ساتلی د زړه کور دی. او زه به څنګه درته حال د زړګي وایم. زه به څنګه درته حال د زړګي وایم. چې نیولی دی په خوله کې راته اور دی. زه به څنګه درته حال د زړګي وایم. چې نیولی دی په خوله کې راته اور دی. او زه د تا د بېروخیو ګیلې نه کړم. شاه حسین ظھیر صاحب. زه د تا د بېروخیو ګیلې نه کړم. د نصیب لوښی مې پړ مخې نسکور دی. زه د تا د بېروخیو ګیلې نه کړم. د نصیب لوښی مې پړ مخې نسکور دی. او مکته ده د انور ارمان به در شي وخت به تیر وي. د انور ارمان به در شي وخت به تیر وي. خیر دی نن دی د ملالو سترګو زور دی. خیر دی نن دی د ملالو سترګو زور دی. ټیټېدل مې د سر زده نه دي پښتون یم. خلکو وکړلې سجدې د وخت افتاب ته. ټیټېدل مې د سر زده نه دي پښتون یم. او شعر دی زاهد صاحب. وي ګیدړ چې د پردو سورو ته ناست وي. وي ګیدړ چې د پردو سورو ته ناست وي. د زمري غوندې ډاډه په خپل ژوندون یم. وي ګیدړ چې د پردو سورو ته ناست وي. او زه زمري غوندې ډاډه په خپل ژوندون یم. او په فطرت کې خودداري لرم انوره. په فطرت کې
خودداري لرم انوره زه د چا یم عنوان د چا مضمون یم زه د چا یم عنوان د چا مضمون یم په اخره چې یو ځل بیا د ملګرو ډېره ډېره مننه ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته دوره قدر راکړي عزت یې راکړ او دا د موږ ادبي ورونه دي موږ به بیا راځو بیا راځو انشاءالله د تو په ویلو باندې ډېره مننه ډېره دا و انور بیگو خیل چې پښلی کلام تاسو ونه واورېدو دا پروګرام د عمر دراز مروت د شاتورې تختی خیل ټولنې نه تعلق و خو دا وخت روحاني وارث زاهد خان غالب ده د هغه په مکمل ملاتړ کیږي او ورسره زه یو وار بیا د انجم ټي وي مشکور یم چې دور شاعرانو ته پروګرام کې برخه ورکړه او کوریج ورکړه او اکثر د مشاعرې اختتام په یو شعر کېږي خو زه د دې مشاعرې اختتام د پښتو په یوې مشهورې ټپې کوم ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کوم ټولوم ډېره مننه